د سیرت خبره روانه وه. حضور پاک له خدای ډېر لوی شان ورکړی دی او دا د عقیدې سره تعلق لري چې یو د الله نه لاندې باقي په کل مخلوق کې ورته رب العالمین لویه مرتبه ورکړې ده. یو شاعر وی لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. وی چې څنګه د نبی علیہ السلام شان دی داغه د شان مطابق داغه صفت وی نشم کول ممکنه نه ده. دومره به ویم چې د الله نه لاندې د ټول مخلوق نه اوچته مرتبه لري. دومره لوی شان یې دی چې رب العالمین په خپله فرمایي څومره انبیا دي که آدم علیه السلام دی نو فرشتو ته حکم وکوي سجده ورته وکړي. دارنګې د هر پیغمبر د عزت او د احترام الله حکم کړی دی چې عزت او احترام یې وکړي. لیکن د حضور پاک شان کې الله عجیبه الفاظ استعمالی وی زم په د درود ویم زما فرشتې هم پې درود وی او تاسو هم پې درود ووایه. په نبی علیہ السلام درود شریف کې الله ځان ملګری کړ. ځان یې په دې کې یعنی د خپله قرآن شریف کې فرمایي چې تاسو درود وایه زما فرشتې هم پې وي زم پې ویم. دا د پیغمبر علیه السلام ډېر لوی شان دی. او تیره جمعه چې مې درته د معجزاتو د پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی دا غم د حضور پاک لوی شان ته معلومیږي. هره معجزه چې څنګه د نبی علیه السلام د نبوت دلیل دی نو دارنګې د پیغمبر علیه السلام د لوی شان دلیل هم دی. جمعې تقریر چې به نبی علیه السلام کو یو ستن وه په جومات کې د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه. نو یو ښځه راله او نبی علیه السلام ته یې عرض وکړ وی صاحب زما یو غلام دی ترکاڼ دی نو که دې خوښه وي نو به دله څه لرګي ټک وی یو منبر به دله جوړ کړي نو تاسو به په هغې کښېنئ نو دمه به یې. نو نبی علیہ السلام ورته بیا وروسته سوال جواب ولېږه چې هغه خپل غلام ته دې ووایه چې ما له د لرګو یو کرسی جوړه کړي منبر. نو بقیه علاقه اوس د مدینې مقبره ده هغې کې به د غز دا بوټي ولاړو غرقد ورته وایي د غز د هغې غز د لرګي نه د نبي علیه السلام دپاره منبر جوړ کړ. د هغې درې پوړۍ وې. منبر چې یې راوړ او کېښود نو ګوره نبي علیه السلام د هر شي نه د دین فایده اخیستې ده. په هغې ودرېد او لمونځ یې صحابو ته کو په منبر اوچت چې تاسو زما نه چل زده کړئ زه په دې طریقه لمونځ کوم. او چې کله د جمعې تقریر شو نو د هغه ستنې نه را روان شو او په هغه منبر کېناست نو ستنې ورپسې جړا شروع کړه. وی جړل داسې وجړل لکه حدیث کې راځي چې یو بلار به اوښه څوک تنګی او چغې وی هغه په خپل بچي یریږي داسې وجړل. نو حضور پاک مبارک د منبر نظر کوز شو ولاړ او د هغه ستنې نه یې دا لاس مبارک تو که ځان ته یې را نږدې کړه نو وی داسې سلګی یې ووالې لکه یو ماشوم چې جاړي او پلار یا مور یې ځان ته را نږدې کړي او هغه سلګی وي او غلی شي. نو فورا د هغه اونې نه یې تپوس وکړو وی وایه اوس تا وجړل زما په لرېوالي دې وجړل. نو دوو خبرو کې یوه خبره ځان له خوښه کا یا خو د الله نه سوال کوم
هم په دې ځای به د خدای زرغونه کی او کجورې میوه به ونیسې او دا د دنیا خلق به د میوه خوري اوچستن وه او یا د الله نه سوال کوم نو تا به الله جنت ته یوسي او په جنت کې به د زرغونه کې او ټول عمر به د جنتیان میوه خوري کومه د خوښه ده یوه خوښه کا که دی خوښه کړې وې چې دلته دا سوال وکړه د الله نه چې زه زرغونه شم او دنیا دا خلق کجور او میوه خوري نو نبی علیہ السلام ورته فرمایش وکړو ابم کېدله دا به م یو معجزه وه څنګه چې د ستنې وجړل او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه شوه لیکن ستنه هوښیاره وه وی نه د الله رسوله دا دویمه خبره مې خوښه ده مطلب دا که دلته ما کې میوه پیدا شي خو بیا به یو ځل وچېږم او جنت کې خو چېدل نشته او جنتیان به مې میوې خوري وی د الله رسوله دا دویمه مې خوښه ده او نبی علیه السلام وفرمایل دا ستن به الله د قیامت پر ورځ اوچته کي او دا په جنت کې خخه کی او دا به زرغونه شي او جنتیان به کجورو میوه بخوري څومره لوی شان ته د حضور پاک معلوم شو چې ستن ورپسې جاړي بیا یو وخت کې په جومات اور ولګېد دا ستن پکې لږه وسوځېده نو صحابه بیا هغه چې نور کم سوځېدلی سامانو هغه خو یې د جومات نه لرې که او د ستنې له کنده وویسته لکه څنګه چې بنده مړې خښی هم په جومات کې دننه وله کنده وویسته ستنې پکې سملوله او د پاسه یې ورباندې خاورې واچولې نو د مسجد اوس هم د مسجد نبوي د پیغمبر علیه السلام د جومات چې کم ته ریاض الجنت وی د هغې خاوره هغه ځای کې چې خلک منځونه کوي ستن لاندې پرته ده که ستن خاورې شوي مي خو د هغې د پاسه په زرګونو او په لکونو خلک لګیا دی او منځونه پکې کوي او مبارک ځای کې پرته ده زما وروڼو حضرت انس د پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابو ته وفرمایل وي یو ماشوم هوښیار غوندې راله وګورئ چې زما خدمت کوي نو ابو طلحه یو صحابیو ښځې نوم ام سلیم و د دې انس دا د ام سلیم بچی دی نو ام سلیم ته وایي چې دا انس مونږ نبي علیه السلام له نه بوځو چې خدمت یې کوي ډېره ښه نو دی ماشوم راوست د لسو کالو او حضور پاک ته پرېښود وی صاحب دی به ستا خدمت کوي وی ډېره ښه ده لس کاله دی حضرت انس د نبي علیه السلام خدمت کړی دی وی په دې لسو کالو کې ما ته اف قدرې نه دی ویلی نو یو ځل یې دا مور راله نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله دا انس تا خادم دی دعا والا وکړه ګوره دې معجزې ته ګوره اوس نو حضور پاک والا عجیبه دعا وکړه اللهم بارک له فی عمره و ماله و ولده خدای د دې انس په عمر کې او په مال کې او په اولاد کې برکت واچي دې دعا والا وکړه نو خو د حضور پاک دعا وه دا دعا د نبی علیہ السلام فوری قبلېدل دې معجزه ده حضرت انس وایي چې د نبی علیہ السلام دعا ما ته ولګېده وی د خلکو کجوره کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي د کجورې چېرته په کال کې دوه ځله میوه نه ده کړې او زما باغ دوه ځله میوه کوي او مال کې مې دا برکت شو او اولاد کې برکت مې څه دی وی زما زامن او نوسی چې شمیرم نو دوه کم سل دي 98 سل اولاد می دي وی دا خو مې شمیرلی دي او باقي دی پکې خدای خیر واچي نورم ډېر را روان دي وی دا مې د اولاد برکت دی او د عمر برکت یې دا دی د عمر چې وی سلو ته مې عمر رسېدلی دی نه مې غاښ پروت دی او نه مې ویښته کې سر کې ویښته سپین شوی دی دا د حضور پاک دعا دا معجزه وه د جمعې په ورځ تقریر ته ناستو یو صحابي مخامخ په دروازه باندې راښکاره شو او راتلو سره نبی علیہ السلام ته ودرېده وی د الله رسوله لارې بند شوې مسافر سفر نه کوي ځکه ګیاګانې نشته
ساروی د لوږې مړه شو اوبه نشته ختمې دي لارې وچې دي د الله نه سوال وکړه چې خدای باران وکړي بخاری شریف کې حدیث ته وی مونږ اسمان ته کتل ایس قسم اوریس پکې نه وه شین اسمانو د جمعې ورځ د نور داسې دی چې دا توې را پرېښې دی او دی صحابي ودرېده دعا وکړه چې خدای پاک باران وکړي نبی علیہ السلام مبارک د تقریر دوران کې لاس پورته کړی وی یا الله دا مخلوق د سیراب کا او خدای باران وکړي وی چې څنګه لاس مبارک نبی علیہ السلام اوچت کړل وی داسې یو غونډس کې وریځ راله مخامخ د مدینې د پاسه شوه او چې پوټینۍ وریځ راله خوره شوه او خورېدو سره فورا ګړز ګړوز شروع شو باران شروع شو وی داسې باران وشو چې په دغه ورځ هم باران و د خالي اتوار ګل نهه چهارشنبه زیارت بلې جمعې پورې وی بلې جمعې چې مانځله موږ سنګرالو بارانونه دي او دا باران وریږي وی هغه صحابي یا بل صحابي پاسېده ای د خدای رسوله لارې بندې شوې د چقلو د لاسه څوک سفر نه کوي او مخکې هم څاروي د تندې لوږې د لاسه هلاکو اوس د باران د لاسه هلاکېږي د الله نه سوال وکړه چې خدای دا باران بند کړي نو حضور پاک مسکې شو چې تېره جمعه د باران غوښته چې لارې بندې دي څوک سفر نه کوي د ګیا د لاسه اوس وی لارې بندې دي چقړو د لاسه څوک سفر نه کوي مسکې شو نو بیا لاس پورته کړه وی خدایا دا باران د مدینې نه لرې کې او په غرونو یې ووری او په ځنګلونو باندې ووری او چې کوم ځای چینی دي په هغه علاقو یې ووری چې دا اوبه پکې زیاتې شي وی چې نبی علیہ السلام داسې په ګوته اشاره کوله وی مونږ ورته کتل چې وریځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله وریځ به داسې تله چې داسې اشاره کوله وریځ به داسې تله چې داسې کوله وریځ به داسې تله وی چې مونځ موږ مو کتل د مدینې نه ګیر چاپېره وریځ ته و د مدینه کې ښه مدیدار نور دی او اسمان ښکاري دا فوري دعا قبلېدل دا هم د نبی علیہ السلام معجزه شو دوی شان یې ته معلومېږي حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ مسلمان و مور کافر مور به وها وی واپس دا خپل د پلار نیکه دین دی اختیار کا د وینا بیا به مور وها یو ځل راغی نبی علیہ السلام له جومات ته وی د الله رسوله وی اوس لاړم مور ووالم او راته وی چې واپس د پلار نیکه دین ته رالاړ شه دا اسلام دې پرېږده د خدای رسوله زما د مور دپاره دعا وکړه چې زما د مور خدای مسلمانه کړي نبی علیہ السلام لاس اوچت کړ یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي او دې کې دا مور یو پسې اوس را روانه دي زوی پسې چې شاته یې وکتل وی د خدای رسوله هغه دې راپسې راغله جومات ته راپسې راغله نبی علیہ السلام لاس اوچت کړی دی چې خدای تی مسلمانه کې او چې څنګه جومات ته را دننه شوه نو نبی علیہ السلام ورته وی یا ترورې یا بیبي یا خورې څنګه رالې وی د الله رسوله راغلې په جودا نیت وم دې زوی پسې را روانه شوم چې ستا مخکې ډبومه دی ولې مسلمان دی خو دلته میړه بدل دی نیت بدل شو ما ته ایمان وښایه چې خدای مې مسلمانه کړي دا فوراً دعا قبلېدل د رسول الله مبارک قسم دی لوی شان دی معجزه ده لوی شان دی حضرت علی رضی اللہ عنہ په خیبر کې سترګې خوږ وې د خیبر یو قلعه وه سخته قلعه وه صحابو جنګ وکړه خو فتح نه شوه پس بیا جنګ وکړه خو بیا فتح نه شوه په درېیمه ورځ باندې نبی علیہ السلام د شپې نه اعلان وکړ وی سار له به دا قلعه خدای فتح کوي او د هغه چا په لاس به خدای فتح کوي چې د هغه به الله سره مینی او د الله به هغه سره مینی یحب الله و یحبه الله د هغې سړي به خدای سره مینی د خدای به د سره مینی د هغه په لاس به خدای فتح کوي چې سار وختي شو جنډه ورسره وه صحابه داسې مخکې تېرېدل د هر چا دا ارمانو چې دا جنډه ماله راکړي او قلعه زما په لاس فتح شي ولې چې د چا په لاس فتح شوه د هغه لوی منقبت دی چې د خدای سره مینه ده او د خدای ورسره مینه ده فورا یې تپوس وکړه وی این علي بن ابي طالب وی علي څه شو
وی سیب سترگی خوک دی ناجوڑا دے آشوب چشمی دے وی راوی بلے حضرت علی سیب نبی علیہ السلام نراو گفتا پسترگو باندے والا لاس مبارک راخ کل چی سنگے پہ گوتے راخ کس ترگی جوڑش حضرت علی صاحب وی دا سے سترگی جوڑش وی لکا چی پا ما دا سترگو دا خوب بیماریڑو چی تراغلی نی وی جنڈے راکلا چیزا ورزا ستا پا لاس پا خدای دا قلافتا کئی او مقا سوشو چی سنگ لال اگا مضبوط درنا قلاوا خدای پاک دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا لاس پا دے فتح کئی نو دا دعا دا پیغمبر علیہ السلام خو عرب خدای قبل ولا او دا بعضی دعاگانی چی بے سنگا او غخت ٹک پا ٹک با قبلے دے دا دینا یو دا حضور پاک لوی معجزہ معلومے گی یو دا نبی علیہ السلام لوی شانت معلومے گی قسم دے حضور پاک لخدے دے لوی شان ورکلے پخپل فرمائی ابراہیم علیہ السلام چی کلا بیت اللہ جوڑ کو دا خدے نے سوال کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دا عبادت پا وقت کے یا دا عبادت چی ساڑی فارغ شی او دعا کئی نو خدای پاکی قبل ہے نلون بے دعا خویدہ اکلا چی اللہ زما دا عبادت چی دا بیت اللہ جوڑ میں کا خدای دا قبل کے اغینا پس سوئے ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم خدای منستا تابیدار جوڑ کے نو بے دعا دا کے خدای زما پا اولاد کے میں استا تابیدار اڈالا پیدا کے اور رست سوئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ ستا پدی مخلوق کے زما پدی اولاد کے خدایا یو پیغمبر پیدا کے چی دوی نئی دا دی زما دا اولاد نئی یتلو علیہم آیاتکا استا قرآن خی خلقتا یتلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الحکمتا او حکمت و تخی ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم او دا غی تربیت کی او دا باطن صفائی والا راولی او دا گناہ نے پاکوی نو رسول اللہ مبارک فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا دا بیت اللہ دا جوڑے دو نا پس کردی دا نوی اغا دعا دا ابراہیم علیہ السلام گورے زیما کہ دا دی اولاد زما کی دا بیت اللہ خواہ کی او پیغمبر پیدا کا اغا زیما اغا دعا زیما او حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی زیر ورکڑی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد دا عیسیٰ علیہ السلام زیرے مزیرے اور شانتے ہو گو رجی کنا قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ دا آدم علیہ السلام نا واخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری جسم را پیغمبران تیر شوی دی دا ہر پیغمبر نا خدای پخپل زمانہ کی دا وعدہ غشتے دا طالب کتاب در کوما طالب پیغمبری در کوما دا میدتا درک للا خو کدا آخر زمانے پیغمبر ستا پا زمانہ کی راغی نو تب پاغ ایمان امراوڑے دا غی امداد بم کے دا سمرا لوی خبرہ ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا کہ نبی آخر الزمان ستا وقت کی راگے نو تب داغا امتی جوڑے گی ایمان با پیر اوڑے او مدد بے کے دلوے شان دے نبی علیہ السلام حضور پاک پخپل فرمائے انا سید ولد آدم من غیر فخر ویدہ دا طول بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا اولاد سردارے ما یاروی دا کبر دا وجنہ دا خبر نکو الانبیاء آدم فمن سواہو تحت لوائی یوم القیامت وی طول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسیٰ علیہ السلام پورے وی دا طول با دا قیامت پر زمان دا جنڈی لاندے والاڑی وی کبر نکو بیدی لواء والحمد یوم القیامہ او دا اللہ دا حمد جنڈا با دا ما پلاس کی دا قیامت پر الحمدللہ
د قیامت پر ورځ چې دا خلک تنګ شي دا ټول مخلوق حساب کتاب به نه کېږي او په خولو کې به ټول ډوبي دومره خولې به د خلکو نه وبېږي د دنیا د خولو او د آخرت د خولو منځ کې فرق دی د دنیا اوبه خو ست اواره ساتي او د آخرت خوله چې د چا نه بیږي نو لکه د جامو پورې به دا خوله هغه پورې ولاړی اخوا به بیږي نه نور ده پورې به ولاړی خولو کې به جب جوبي دا خله نه پکې پکې شته او نه پکې ایئر کنډیشن شته او نه پکې هوا شته نه د سر سورې پکې شته نه جونګړه شته او نه کوټه شته نه سمسه شته او نه غار شته چې سړی پکې پټ یو میدان کې به سوځي به دا خلک مرګ هم نشته چې سړی مړ شي د دنیا کې خو تکلیف راغی مړ به شي هلته کې خو مرګ هم نشته ټول خلک به په لوی غم اخته وي اخره کې بعضې مشران به راغونډ شي وایي دا به څه کېږي وی راځئ داسې کوو چې آدم علیه السلام د خدای پیغمبر دی او دا ټول د هغه بچي دي نو آدم علیه السلام ته وایو که خدای ته درخواست وکړي دا ټول مشران سپینګیري چې دنیا هلته خو به د یو شان عمري خو چې کوم هوښیار په دنیا کې او سپینګیري وو دا به یو جرګه روانه شي حضرت آدم علیه السلام نه به ورشي مونږ تاله راغلي وو دې اولاد ته دې نه ګورې او غرق شو تباه شو خولو کې جب جب دي جنت دوزخ خو یو طرف ته که یا جنت یا دوزخ خو د خدای لپاره خدای ته سوال وکړه چې دې اولاد سره د حساب کتاب شروع شي یا جنت دوزخ خو چې دې غم نه خلاص شو حتی یریحنا من مکاننا هذا چې دې د نم خلاص کی دمم کی دا څه پلا مسله ده چې آدم علیه السلام ته دوی دا درخواست وکړي هغه وایي انی لست هناک دا کار چېرته کولی شم خدای ته به څوک مخامخ کېږي رب العالمین د قیامت نه پس په ځان د قهار نوم یې ښودی دی اعلان یې کړی دی لمن الملک اليوم چې کله قیامت راشي او دا ټول خلق چې څومره دي دا مړه شي او ساګانې تېوځي نو الله به یو اواز وکړي لمن الملک اليوم نن اختیار د چا دی بادشاهي د چا ده هیڅوک به جواب ورنه کړي څوک شته نه چې اواز وکړي رب العالمین به په خپل اواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغې ذات ته چې یو د شریک نه لري او ډېر زورور دی این ملوک الارض د ځمکې بادشاهان څه شو روځی که نه د ځمکې بادشاهانو روځی څوک کش نشي کولی د الله زور چې راشي د الله زور قسم په خدای که څوک هم ټینګېدی شي د الله زور ته خو د خدای قهر د خدای غضب په جوش کې راغلی دی حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو نکاح او پلار او پیغمبر لومبي پیغمبر د پیغمبرانو نکاح نو لستو هناک زه دا کار نشم کولی ولې نشي کولی ما ته الله ویلي چې اونې له به ګوتې نه وړې بوټي له په جنت کې او ما نه غلطي شوې ده ما اونې له بوټي له ګوتې وړلې دي اوس که ما نه خدای تپوس وکړي چې دلته وله سپارښونه کې اونې له دې ګوتې ولې وړې نو زه به خدای له څه جواب ورکوم عصیت ربي حالانکه قرآن وایي چې آدم علیه السلام کم وخت کې بوټي له ګوتې وړې نو شیطان قسمونه ورته خوړلي وو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه ورته خوړلي وو د شیطان چې زه راته رښتیا خبره کوم ستاسو خیر غواړم دې اونې له ګوتې یوړی دا میوې وخورئ دې کې هم خیر دی او قسم یې ورته وخوړو نو ګوره هغې خو د دنیا د دې ظالمانو خلکو قسمونه نور اورېدلې که نه چې دا په دروغه به څوک قسم وخوري چې ورته ویې زما د خدای په ذات قسم وي چپ 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 خدای باندې قسم اولاله راشه چې زه وخورو هغې خو وایي چې د خدای نوم په دروغه څوک څنګه استعمالوي د خدای په نوم په دروغ او په دوکه قسم څنګه خوري خو چې څنګه ګوتې یوړې بوټي لا نو بس الله غضب په جوش کې راغی تا ته ما نه الم انهکما تاسو ما نه وې منې کړې ان تلکما الشجره د دې ونې نه چې دې له به ګوتې نه وړې دا ولې ما له ګوتې یوړې قرآن کې الله وی فنسیه ولم نجد له عزما وی د آدم علیه السلام ته چې شیطان قسم وخوړو نو د هغه نه یېره شوه هغه خبره الله وی زه نه ویم الله وی یېره شوه او دا په پخته اراده باندې د دې بوټي نه پاڼې نه دي شو کولی د بوټي میوې په پخته اراده نه ده شو کولی چې قسم یې وخوړ خبره ته یېره شوه
فوراً د جنت جامې لاړې ختمې شوې. بوټي کې خاصیت ده، فوراً د اودس ماتي فکر جوړ شو، اودس په اوس ماتول غواړي، فوراً لاړې پیدا شوې په خوله کې، فوراً خوله شروع شوه د وجود نه، د دنیا خاصیتونه پیدا شو. اوس به څه کېږي؟ اوس ځمکه پکار ده هغې له. جنت کې نه راکوټې اودس ماتې کولی شي. آدم علیہ السلام د دواړو ضرورت محسوس کړ. جنت کې لاړې نشو توکلی، خوله کې لاړې پیدا شوې. جنت کې بوی نشته، خوله بدبویه شروع شوه. د پیغمبر خوله پاکوي، هغسې بوی نه کوي لکه زمونږ غوندې، خو بیا هم د جنت سره دغه نه لري صلاحیت. ما ته نه وی چې دی ګوتې موړی وله، الله د قسم وخوړه، مونږ خو یېره شواړو، پوی نه شو په ځان او ګوتې یې فتوفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة، بربند شو بلکل. نو دا حیا د انسان فطري شی دی، د جنت پاڼو پسې منډې والې او هغه پاڼې یو بل سره تړلې ځان نه تاولې. خدای پاک د جنت نه راکوز کړل دنیا ته، چغې به یې والې ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الله په ځان هم زیاتې کړی چې د قسم وخوړ چې تا سره مشوره خو هم کړې وې، چې د قسم وخوړ چې د فرشتو سره مشوره خو هم کړې وې چې الله منې کړي او دې د خدای نوم استعمالي قسم خوري څه وکړم؟ پوه نه شو. نو دا مو څه وکړل؟ نو آدم علیہ السلام به هغه خلکو ته وایي انی لست هناکم، نشم کولی دا کار. که ما ته وایي چې تا ونې له ګوتې ولې وروړلې، میوه دې ولې خوړلې، زه به رب له څه جواب ورکوم؟ وی موږ څوک وو؟ وی نوح علیہ السلام له ورشه، ما نه پس لومبی رسول او د دویم نمبر د دنیا نظام او آبادي د هغه نه شوې ده. بیا به راشي حضرت نوح علیہ السلام نه. خدای دپاره ته جلیل القدر پیغمبر ستا پلاس خدای دنیا دوباره آباده کړې ده او مخلوق ستا نه بیا خدای آباد کړی دی. ستا د ملګرو نه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب شروع شي. لرې شی زه کوم ځای کولی شم؟ مني لست هناکم، نشم کولی. ولې نشي کولی؟ الله ته مې یو سوال کړی و، پې خفه شوی و په دنیا کې. دو خبرې دي په حدیث کې. یو دا چې کم وخت کې کشته ته خلق اوختل او دریاب چپې شروع کړې، ځمکې اوبه راویستې او د بر اسمان نه اوبه راوورېدلې. نو زوی یې ولاړ، زوی ته یې آواز وکړه یا بنی ارکب معنا، بچې راشه موږ سره سور شه. او ته څه وایي؟ وی زه به دې جودي غر ته وخېږم، سآوي الی جبل یعصمني من الماء، دې غر ته به وخېږم، ما به د اوبو نه بچ کي. لا عاصم اليوم من امر الله، بچې نن د خدای د عذاب نه بچ کېدل نشته، څوک هم نه بچ کېږي. مه کوه دا خبرې کولې وحال بینهم الموت، چپه په میانځ کې مضبوطه راله فکان من المغرقین، بچې یې غرق شو. الله ته څه وایي؟ یا خدایا ان ابنی من اهلک، تا خو ما ته ویلي چې ستا او ستا بال بچو به بچ کوم په کشتۍ کې، نو زما دا زوی ولې غرق شو؟ هغه غرق شو. زوی چې د سړي مخکې غرق کېږي نو ړله صدمه خو راځي که نه. نوحه انه لیس من اهلک، دا ستا اهل نه دی، ستا په لار چې کوم روان دی هغه ستا اهل دی. دا عمل انه عمل غیر صالح، دا خو بد عمله دی او ته خو پیغمبر. نو که ما نه خدای تپوس وکړي چې تا ولې د هغه کافر بچي دپاره سوال کو چې دا غرق شو، نو زه به څه جواب ورکوم؟ او دویم دا چې ما وله دعا کړې وه دې قوم لا، څه مې ویلو؟ ما وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای دا کافران ټول تباه کا، دا ټول غرق که چې یو کور د دوی پاتې نشي. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، خدای دا کافران که ته جمدی پرېږدې، دا دعا یا چې کوم مسلمانان کړي دا راله واپس خرابوي، دا خرابوي، دا واپس کافران کوي، دی پسې نښتې دي. ولا یلیدو الا فاجرا کفارا، او خدایا که دا تمام امتحان نشته چې بچي به نیکان پیدا شي، چې څومره ته پیدا کېږي هغه دوی نه زیات ارامیان دي. دا تجربه مې مشوه، 9.5 کاله کې ته سړي زوی پیدا نه شو، خدای غرق یې کا. نو چې خدای ټول غرق کړل، کشتۍ کې ورسره لږ کسان پاتې شو. نو که ما نه خدای دا تپوس وکړو چې هلته دې ورته خیرې کولې، دلته سپارښونه کې څه جواب به ورکړو؟ نشم کولی. ښه موږ څوک وو؟ یاره وایي د ما نه پس یو لوی پیغمبر دی او د خدای پرې ډېر مهربان و، ابراهیم علیه السلام، هغه له لاړ شي. دا قوم به په جرګه راشي ابراهیم علیه السلام، اے ابراهیم ستا نه خدای لوی پیغمبران پیدا کړي دي،
حساب کتاب شروع کړو سم وي زوې مو په قلار کې زه کم دی ویل شم د خدای دربار کې څوک طاقت نشي لرلی پیغمبران د خدای دربار کې نشي ویلی نشي ودرېدی نشم ویلی د خدای ولې نه یو درې خبرې مې داسې کړي دي چې ظاهر کې خو ما په حقیقت کې خو مې ټیک کړي دي خو ظاهر کې شکل ټیک نه دی شکل یې برابر نه دی نه په خدای اسنګه یو ځای کې ما ته قوم وی موږ سره اختر ته لاړ شه میلې له ما وی انی سقیم زه بیمار یم د ابراهیم علیه السلام نیت دا ظاهري بیماری نه وه د هغه ټینشن بیماری ده که نه ده دماغي ټینشن چې د ما دا قوم ولې د بوتانو عبادت کوي دا ولې دوزخ ته ځي پیغمبر باندې دا ډېر لوی ټینشن لکه دا راته حقیقت ویم په علماو دا ډېر لوی ټینشن دی چې دا مخلوق ولې ګناه کې پراته دی دا ولې ګناهونه کوي دا مخلوق دا ولې د جنت نه بل طرف ته راوه دا راته ګوره الله ګواه کوم چې مونږ خپل هم ګناهګار یو ځان صفت ته نه کوم ډېر ګناهګار یو خو چې دا امت د پیغمبر علیه السلام په ګناه وینو قسم په خدای اړه مو خفه کېږي ولې دا په ګناه کې پراته دی اړه مو خفه کېږي نو مونږ خو ګناهګار مخلوق پیغمبر خو د ګناه نه پاک دی نو پیغمبر څونه خفه دی رسول الله مبارک ته الله تعالی فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین چې وي دا خلق ایمان نه راوړي نو ته ولې ځان هلاکې دومره سوچونه او دومره جړاګانې ځان وجنې دومره پیغمبر علیه السلام پریشان او چې دا قوم ولې نه مسلمانېږي نو نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام وایي چې ما وی انی سقیم نو زما د سقیم نه دا معنا چې ټینشن دی سوچ کې پروت یم بیمار یم روحاني بیمار یم ټینشن کې پروت یم پریشانۍ کې پروت یم چې امت ولې دوزخ ته روان دی اوم مطلب دا چې جوړ وجودي خوږیږي تبه ده ظاهري شکل ټیک نه دی د دې خبرې ځکه سقیم چې سړی ځان ته مریض وایي نو خلک پې د جسماني مریض ګمان کوي نو زه خو جسماني بیمار نه وم ټینشن و دننه خبره مې ټیک وه خو ظاهر کې شکل ټیک نو او یو دوه نور هم داسې خبرې شوي دي چې ظاهر کې شکل ټیک نو لکه هغه بوتان چې د مات کړل دړې وړې کړل او قوم چې څنګه راغی ویې کتل نو بوتان ټول ټوټې ټوټې پراته دي او تبر ابراهیم علیه السلام راغشتی دی چې کوم مشر بوت و غټ بابا د بابا په اوږه کې اویزان کړی دی قوم چې د اختر نه راغی څنګه په دې بوتانو ورغلل هغه مندر ته هلته به یې خوراکونه یې ښودي وو چې دا برکتي شي چې څنګه رالل او غټ مندر یې کولو که شاهي مندر د نمرود بادشاه مندر لوی عبادت خانه او ورننوتل نو خدایان یې ټول ټکو سترې پراته دي ټوټې ټوټې پراته دي او من فعل هذا بآلهتنا دا زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې دا خدایان داسې قمقل هندوان ډېر قمقل دي مشرکان ډېر قمقل دي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي نوم ابراهیم دی وی ورشه راولی ابراهیم علیه السلام یې حاضر کا ورته څه وایي انت فعلت هذا بآلهتنا زمونږ دا خدایان تا ټکو سترې کړي دي دا تا والی دي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي ویل ډز څوک کوي چې چا سره تماچه یو که څوک خالی لاسي وایه که تماچه چا سره ورته وی ته برګې د بابا په اوږه کې دی هغه نه تپوسو بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون وی دا غ ټوپک چې د چا اوږه کې دی تبرګې د چا په اوږه کې دی غصه کې راغلی دی ده وال کړي دی دا بابا چې دی دا غټ بوته دا ورته غصه شوی دی بچو ته کله سړی غصه شي نو شروع پې وکړي که نه نو تبرګې د هغه په اوږه کې ویزان دی وهل ده کړي دي تپوس ما نه کوې فاسألوهم تپوس ته وکړه چې چا والی یې که نه ان کانو ینطقون که خبرې کولی شي نو تپوس ته وکړې هغوی چې یو بل ته وکتل چې بابا خو وال نه شي کولی بابا ځان نه شي راقولی نو غزار به څنګه وکړي او تبرګې په اوږه کې دی نو داسې نو پوه شو چې خو واقعي چې غزار نشي کولی ځان نشي د بل د غزار نه بچ کولی ما له به خورې زوی راکړي ما به د بیمارۍ نه بچ کړي
ځان نشي بچ کولی او ما به بچ کړي. دا مشرکان چې د بوتانو عبادت کوي، دا الله نه ساوه چې هر څوک د چا عبادت کوي، دا کافر دی، مشرک دی، خدای پې خفه کېږي. عبادت او بندگی به د چا کوو؟ یو الله به کوو. هر ګناه ممکن د خدای د توبه خي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله وی چې وغواړم هر ګناه درته بخلی شم، بې توبې چې وغواړم درته بخم. قانون مې دا نه دی، خو بس رحم در باندې کولی شم. وګورئ که ماله کافر او مشرک رالی شرک دې کړی دي، بلکل دې نه بخم. خبره ختم. بل علاج نشته دی چې دا د توبه خم. دا مې اټل فیصله دی چې رحم نه کوم. شرک خدای دې مې شرک نه وساتي. شرک دام دی چې د حضور الله سره دو خدایان منی. شرک فی ذات ورته وایي. خدای دو دی که یو دی؟ وایه یو دی. دام شرک دی ګورې چې د الله خاص صفتونو کې الله سره بل شریک ګڼئ. دا خدای په شان علم د بل چا شته نشته. هر ځای کې هر وخت الله خبردار دی. هر ځای کې هر وخت کې د هر سیز نه الله په هر ټیم خبردار دی. دا د چا علم دی؟ او کدی دا و چې دا علم د پیغمبر دی، د حضور پاک دی، نو د الله په علم کې د نبی علیہ السلام شریک کړ. د پیغمبر علیہ السلام شان خوچته خلکو ته چې نبی علیہ السلام د ډېر لوی شان خاوند دی، خو منځ کې د الله سره برابر کو په دغه یو صفت کې، د علم والا په صفت کې. دا زمونږ عقیده درونو په دې ټول ځان پوهې کې او ځان خبردار کې چې د غیب او علم چا سره دی؟ ما سوا د خدای نه بل چا سره نشته. زه نه وایم قرآن وی قل لا يعلم الغیب الا هو. قل لا يعلم الغیب، غیب و علم نشته مگر ما سره دی، بل چا سره نشته. د پیغمبر علیہ السلام دومره شان رسول الله مبارک فرمای اے بندگانو وی زما په مدح کې زما په صفت کې دومره مبالغه مکوي کوم چې عیسی علیہ السلام په حق عیسایانو مبالغه کړې او د خدای زوی ته جوړ کړ. قولوا دا وایي چې د خدای بنده او د خدای رسول یم. د خدای قدرت، خدای چې کوم طاقت ته قدرت ته دا د بل چا شته نشته دی. د خدای کارونو کې شریک نشته. الله چې کم نور پیدا کړي، سپومې او نظام چلی، داسې بل څوک چلولی شي؟ نه. که دا دې ووایې چې خدای سره په صفت کې بل څوک برابر کړ، نبی علیہ السلام مبارک دی ولې نه؟ یا په کارونو د الله څنګه کوي داسې بل څوک کولی شي؟ نو دې ته شرک وایي، دې نه دې خدای وساتي. نو ابراهیم علیہ السلام پاغي حجت قائمو بل فعله کبیرهم هذا. هغه ته پته و چې دی خو نشي کولی، دوی تم پته او ما تم پته ده، خو پاغي یو حجت الزامی حجت قائمو چې دی به پخپله و چې هغه بابا خوال نشي کولی. نو زه به ورته ویم چې وال نشي کولی او دا نور ځان نشي بچ کولی، بیا عبادت ولې کوي؟ نو ظاهري شکل برابر نو کړ. حقیقت کې ټیک دی، ګوره پیغمبر د ګناه نه معصوم دی، پاک دی، دروغ نه پیغمبر معصوم دی، ظاهری شکل ټیک نو. دو شو. دریم سوا پلاره چې کله ته د مصر په علاقه روان دی، یو ظالم بادشاه هغه چې بچا سره ښځه وه نو ابې ته اغېشتله، خاوند به یې وله وجه. خو چې چا سره به خور وه نو بیا به هغه خور ته واغېشته، خو هغه رور به یې وله نه وجه. ځکه چې د چا خور وي او چې څوک یې تېوالي نو چې زورور وي نو دی به وایي چې زه خو بچه مېړه بیا کو دی مېړه شو که نه. خو چې ښځه د چا نه بوتله نو هغه کوم ځای صبرېدی شي بیا. نو ابراهیم علیه السلام ته چې پته ولګېده خو بیا خو ګیر و د علاقې ته راغلی و. نو دې خپلې بیبي ته وایي بیبي سارې ته وي یو خبره درته کومه، وي دا باقي به الله مدد کوي خو دا بادشاه به ستا مانه نیسي، پولیس والا فوجیانې ګیر چاپېره خواره دي. نو ته به یو مهرباني کوې په مخ د ځمکه یو ته مسلمان یې یو زه مسلمان یم. نو ما ورته دیني رور او خور یو. نو ما ورته ووایي چې دا زما خور ده، ګورې ما دروغجن نه کړي، که تا نه تپوس وکړي نو ورته وایي چې دا مې رور دی. نو دا خبره ټیک وه که نه وه؟ ټیک وه که نه؟ ځکه مسلمان هر مسلمان د مسلمانې ښځې دیني رور او خور دی. وی دا دې څه ده؟ وی دا مې خور ده. هغې ته وی دا دې څه دی؟ وی دا مې رور دی. هغوی خپل نیت ټیک و، ځکه مخکې نه یې فیصله وکړه چې دیني رور او خور یو، خو ظاهري شکل یې ټیک نه و که نه؟ هغې خو پې دا ګمان وکړو چې دا جوړ نسبي رور خور دی. الله بیا دا چلو کو، ابراهیم علیه السلام هم بچ شو او د بیبي ساره هم خدای پاک محفوظه کړله. دا الله ډېر لوی ذات زور دی. پیغمبر سره خدای مدد کوي.
داسې مدد یې ورسره وکړو چې بیبي سارې ته هلته به کافر لاس ور واچو نو به فالج به وو وی ما ته دوا وکړه بیا نه کوم بیا به روغ شو په دعا د بیبي سارې بیا به یې لاس ور اچو بیا به هلته کې پرېوته فالج به وو 3 ځله دا چلو شو قوم ته وایي دا لرې کې مانه او یو نوکر بي هاجرې وله په انعام کې ورکړه خو بیا م ابراهیم علیه السلام خوړه کې خو به پریشاني وي که به نه چې هسې نه ما ته ښځه رښتیا وایي که دروغ وایي نو خدای پاک لکه څنګه چې ټي وي کې تا ته یو شیخ کاري یا په کمپیوټر کې درته یو شیخ کاري دغه رنګې دا منظر خدای ابراهیم علیه السلام ته لرې دی نه ښاو دی معجزه ده چې څنګه راله ورته بیبي ساره وی خدای پاک دغه کافر هغه سکیم خاورو کې واچاو زما د هغه لاس هم ما ته رونه رسېد وی سارې دا راته ته مه وایه ما ته خدای هر څه ښودلی دی بیبي ابراهیم علیه السلام به څه وایي وی دا 3 خبرې مې د خولې نه وتې دي دروغ نه دي رښتیا دي لیکن ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی ما نه که خدای تپوس وکړو چې دا دې ولې کول حسنات الابرار سیئات المقربین دا خبرې ولې کولې که نور څوک داسې وی وی به ته به داسې خبره کوله چې ظاهر کې شکل یې ټیک ټاک نو د څه جواب به ورکړو وی موږ څوک وو وی موسی علیه السلام له دی براشي موسی علیه السلام نه هغه ته به فریاد وکړي چې دا خلقو په خولو کې جبجوب دی او هلاک مرګ هم نشته او هلاک شو خدای ته سوال وکړه موسی علیه السلام به څه وایي لستو هناکم دا کار نشم کولی ولې د 2 کسانو جوړه مې کوله 2 روانو یو پکې شیطان و سوک مې ورکه مردار شوی دی 2 کسانو یو بل سره په جګړه یو د فرعون د قوم یو د موسی علیه السلام د قوم د فرعون قوم والا د موسی علیه السلام په قومي ظلم کاو زیاتې یې پې کو وهټه کو یې دی راغی ورته وی ظالمه دا څه کې وی خواشه تم پکې لا خبرې کې نو موسی علیه السلام یې غوسه کو یو څوک یې ورکه فوکزهو خو چې ورې که نه هغه پرېوت لاندې مړ شو اوهو دا سوچ ما خو ورته ادب ښو څپېړه مې ورکوله ادب مې ښو منځ کې خو هغه ظالم پوسپوده کیسه وه خو لاړ مړ شو نو که ما نه خدای تپوس وکړي چې دا د ولې وجې نو زه به خدای له څه جواب ورکړم موږ څوک وو عیسی علیه السلام له لاړ شي عیسی علیه السلام ته به راشي هغه ته به فریاد وکړي چې خدای ته سوال وکړه چې حساب کتاب وکړي به ورته څه وایي وی نه شم کولی په تا خو ډېر مهربانه و خدای د مور نه پیدا کړي بې د پلار نه او دنیا کې داسې طاقت در کړی چې مړي به ستا په لاس خدای جمدي کول برګیان به جوړېدل ړانده به جوړېدل الله خدای ته سوال وکړه وی زما عیسایانو عبادت کړی دی ما ته خدای ویلی دی نو که ما نه الله تپوس به ما نه خامخا کړي چې دا به د تا ویلي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین داسې دی تا ورته ویلي چې زما د مور عبادت وکړې حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکي دا الله د دې خبرې به دومره زوري چې د عیسی علیه السلام د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما خدایه چې تاسو ویلي دي ګورې ما هغه ویلي دي تا ته پته ده ما نه دي ویلي نو که ما نه دا تپوس وکړي څه جواب ورکړم نو خلک به وایي موږ څوک وو موږ خو غرق شو وی ایتونی محمدا صلی الله علیه وسلم محمد ته لاړ شئ صلی الله علیه وسلم په خدای ډېر زیات عزتمند دی او خدای ته ډېر خوښ دی ورشئ نور مه ګرځئ دا خلک به راشي نبي علیه السلام د دې ټول یوازې امت بني ټول به خدای ته درخواست وکړه سوال وکړه چې دې مخلوق سره الله حساب کتاب شروع کړي غرق شو رسول الله مبارک به څه وایي انا لها دا کار زه کولی شم نور به وایي انی لست زه نشم کولی نبی علیه السلام به څه وایي زه کولی شم دا کار رسول الله مبارک فرمایي د بخاري مسلم د ډېرو کتابونو مضبوط حدیث دی وی لاړ بشم د الله د عرش د لاندې به سجده ولګم او داسې حمدونه به د الله ادا کم چې اوس زما زړه کې نشته هغه وخت به ما ته الله وښایي د عرش لاندې به سجده ولګم څومره سجده د دنیا د اور وزو برابر سجده هلته خو شپې ورځې نشته خو د دنیا په اندازه د یوې هفتې برابر سجده به مې لګولې نو حضرت جبریل علیه السلام به راشي نو ما ته به وي ارفع سر دې پورته که اشفع تشفع شفاعت کوه ستا شفاعت قبلیږي سوال کوه ستا دعا قبلیږي شبه نو زه به
لومبه په مسلم کې دا روایت بخاری کې بل شانتی دی هغه وروسته درته وایم یا الله د مخلوق سره د حساب کتاب شروع دا سوال به وکړي الله به حساب کتاب شروع کول به ګراني خو چې کله شروع کی د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه به الله ټول انسانانو پیریانو سره حساب کتاب وکړي دا لومبه د هغې نه پس به بیا سجده ولګوم دا خو د ټول دپاره بیا به د خپل امت دپاره سپاره شروع شي ای خدایه نه الله به ورته وایي ښه دا چې دومره ګناهونه یې کړي هغه درته معاف کوم څه ناڅه به خدای په دوزخ کې سزا ورکوي دي ګناهګارو له او څه به د پیغمبر علیه السلام په سفارش راوباسي نو نبی علیہ السلام فرمائی بیدی لواء الحمد یوم القیامه دا الله د حمد جنډه به د قیامت پر زما په لاس کې وي دغه مقام د حمد دی چې موږ د بانګ نه پس وایو که نه چې اللهم رب هذه الدعوة التائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دغه مقام محمود دی چې موږ یې غواړو د نبی علیہ السلام دپاره وی انا سید ولد آدم یوم القیامه دا قیامت پر ورځ د ټول آدم علیه السلام د اولاد سردار بما او زما په لاس کې به د الله د حمد جنډه وي او آدم علیه السلام آدم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې د قیامت پر ورځ به زما د جنډې لاندې ولاړ او د ټولو نه مخکې وی مونږ د ټولو نه اخیری امت یو خو حساب کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي دا لویه خبره او جنت ته به زما او امت د ټولو نه په زیات تعداد کې داخلیږي یو ځل نبی علیه السلام فرمایل وی ما ته خدای امتونه خور یو پیغمبر هغه سره به یو کس روانو یو امتی یو سره به دوه روانو یو سره قوم بل سره ډله بل سره ډله بل سره ډله وی یو دا اسمان دا غاړه مې ولیدله چې داسې یو شان ډکه وه وی ما جبریل علیه السلام ته چې دا جوړ زما امت دی وی نه دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان وی دې نه پس مې د اسمان دا غاړې ولیدې چې دا ټولې ډکې وې وی مې چې دا څوک دی وی دا ستا امت دی د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت جنت ته دی او کته دا ډیر دي نو ځکه ډیر دي که نه حدیث د بخاري دی وی ستاسو مقدار د نورو ډلو په مقابله کې داسې دی لکه د سپین غوی په شا کې چې یو تور داغ د یو سپین غوی په شا کې چې تور داغ دومره تاسو لګی نور امتونه ستاسو نه ډیر زیات دي ډیر انتهایی زیات یاجوج ماجوج ته ګوره څومره دي او نور څومره دي او بیا به د دوی سه جنتیان ته رسول الله مبارک د امت نه او یو حصه به د ټولو نه وي او چې کله د جنت ته د ټولو نه مخکې به زه زما امت جنت ته داخلېږي او چې جنت ته ورځم نو ټول نه مخکې د جنت دروازه به زه وړقومه نو دننه ماله څوکیدار اواز راکړي څوک یې زه به خپل نوم ورته واخلم وی بېکه امرتو ستا متعلق ماته حکم شوی دی چې تر څو دې نی راغلی سره د امته او د جنت دروازه باندې نی داخل شوی نو نور څوک به هم نه داخلی څوک به نه پرېږدي الحمدلله دا لوی شان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زما چې د هر پیغمبر حوض دی نبی علیہ السلام وی زما چې کم حوض دی کوثر وی په دې ته به د ټولو نه زیات خلک راځي او به بس کی په خپل لاس به زه امت له اوبه ورکوم اوبې د شاتو نه خوږې دي د پیو نه سپینې دي د واورې نه یخې دي او په هغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه هم زیات دي یو ځل چې چا اوبه وڅکلې تر ابدالابد پورې به تږې نه شي دا د رسول الله مبارک لوی شان مارونو قرآن کې الله وکانه فضل الله علیک کبیره په دا د خدای ډېر لوی احسان دی ډېر لوی احسان حضرت آدم علیه السلام یو حدیث کې راځي چې کله خدای پیدا کو بی بی حوا پیدا کړله نو آدم علیه السلام کې فطري تقاضا و بی بی حوا ته ورنږدې شو نو یې صبر کوه لږ نکاح دله تړم ډېره ښه ده په جنت کې ولا خدای نکاح تړله وی مهر به ورکې آدم علیه السلام ته وایي مهر به ورکې الله مهر څه ته وایي وی زما د آخر زمانې پیغمبر باندې یو ځل درود شریف ووایه دا د مهر شو
د نبی علیہ السلام یو ځل درود شریف د بیبي حوا او د حضرت آدم علیہ السلام مهر دی مهر. او چې کله آدم علیہ السلام دنیا ته راغی جړلې نو دا به وی خدایا تا نه سوال کومه ستا په لوی ذات باندې او هغه درته وسیله کومه چې تا په عرش د خپل نوم سره د چا نوم لیکلی دی. هغه خو لیدلی و که نه لا اله الا الله محمد رسول الله او عرش چې د خپل نوم سره چا نوم لیکلی دی د هغه په خاطر په هغې د هغه په وسیله د نه سوال کوو. رونو دا دومره لوی عظیم شخصیت خدای مونږ له راکړی. نبی علیہ السلام وی د ټولو نه اوله میم د ټولو نه اخره میم ما نه بل وروستو بل پیغمبر به نه راځي زه اخري پیغمبر. او مثال یې ورکوي وی زما د نورو پیغمبرانو داسې مثال دی لکه یو بلډینګ یو خشته بلډینګ دی یو سړی ته تاویږي د یوې خښتې ځای پکې خالي پروت دی نو سړی ته تاویږي یاره ډېر ښکلی بلډینګ دی خو دا ارمان چې که دا یوه خښته پکې خالي ده که دا پکې وی نو ډېر ښکلی به حضور پاک وی د دغې پیغمبرانو د بلډینګ د اخري خښته زیمه د پیغمبرانو بلډینګ په ما ډولې شوی دی هغه نیمګړی خښتې ځای پکې پوره دی د بلې خښتې ځای پکې نشته ما نه پس بل پیغمبر نه راځي. دومره عظیم پیغمبر مونږ له خدای راکړي او دا مو ایمان دی چې قیامت پر ورځ زمونږ ملاقات به ورسره کېږي. قبر کې به د حضور پاک متعلق زمونږ نه سوال کېږي. قیامت پر ورځ به زمونږ ملاقات ورسره کېږي. په حوض کوثر زمونږ ملاقات به ورسره کېږي. نو لږه حیا خو به کوو که به نه کوو چې ملاقات ورسره کېږي نو چې کم از کم د حیا ځای خو مو پرېښي که نه هسې نه داسې ونه شي چې فرشتې مو کلک ونیسي چې مور د دې حوض کوثر له قسم په خدای بخاري کې راځي وی بعضې کسان به او نبی فرشتې به مني کې زما حوض ته به یې نه پرېږدي زه به آواز وکړم چې ملګري مې دي ملګري مې دي وی دا پرېږده ستا مرګ تا ته پته نه لګي چې ستا نه پسې څه کړي دي. دا بعضې کچه مسلمانانو د درېو څلورو ورځو مسلمانانو خو چې علیه السلام وفات شو نو واپس مرتد شو. وی زه به ویم کما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت خدای زه خو ما خو په ژوند کې لیدي نو دا ما سره ونو بیا وروستو ته خبردار نو هسې نه فرشتې په منځ کې حایلې شي او مونږ حوض کوثر ته ځو مټه ونیسي چې مور دی ته د پیغمبر په لاره تلې څه چې اوس ول اوبوله دی د حضور پاک تابعداري به کوو ښه یاد وساتئ. د نبي علیه السلام د پیغمبر علیه السلام نزدېکت او د حضور پاک د شفاعت تمه کول او د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې جنت ته تلل د هغې لویه ذریعه د پیغمبر علیه السلام تابعداري ده. ګورئ یوازې په ژبه نه چې د ما محبت دی او زه عاشق یم محبت دی او زه عاشق یم او کار د اغیارو کې او تمه ده الله نه د پیغمبر علیه السلام په مرګرتیا کې د نبی علیہ السلام دونه خدای فضل وکړه په موږ او کرم یې وکړه چې د حضور پاک امت کې پیدا کړو لوی عظیم پیغمبر یې راکړو نو موږ به د دې خدای د دې احسان شکریا ادا کوو که به نه کوو. شکر دا دی چې موږ د نبي علیه السلام تابعداري وکړو د هغه په نقش قدم لاړ شو د هغه د سنتو اتباع وکړو هغه چې په څه خفه کېده د هغې نه ځان وساتو او د هغه د امت خیرخواهي وکړو. ګورئ امت په منځ کې فساد پیدا کول امت ته کنزل کول امت په منځ کې جګړې پیدا کول شیطانت کول امت ته سپک قتل دا د پیغمبر علیه السلام ګستاخي ده. ګور خدای دې د ګستاخۍ نه وساتي او الله دې د حضور پاک تابعداري نصیب وګرځولي.